آزادو چې سلام هم نه واچوي یو چینل ورکوم فاقی کا سرکار کی هر کم ظرفی او د خان خبره غورځوي نو دا خلک زموږ نه دي جنابي بلنګونه د دوی قربان دي دا ماشه په مرکل کې دومره خلک راغونډ کړي چې د هسپتالونو کې ګورئ کی سوچوں پہ پہرے ہیں هغه د عمران خان نه کمولو کوشش کوي ہیں کہیں صفا عمران خان د ټولو نه غټ دشمن دی زرمندو دا به زما سره د خان صاحب امانت دی امانت نور ورسره په دې ټول پیډیم دا په بنځي کې پروګرام کې زما د کور خرچې انتظامیه نه چلای وحشت کا بدلہ د ارزان تیل معاهده کوله عمران خان باندې قاتلانه حمله وشوه ہی بدلا لے گا ظلم زما سره زیاتې زما سره سے قہر کا بدلہ خان نام هم غلط استعمالوي چې دې دیوالونو ته ګورم دې شکل ته د لاندې ګراوند ته قناتونه لرې کو هغه په ټپونو ملګرو ته او دې بوډونو ته چې کوم ملګري ختلي دي دې ټولو ته زه سلام کوم تاسو خپله فیصله د 2024 چناو کړی ده او انشاءالله په 2024 کې به په ډبل لیډ باندې انشاءالله به تحفه ورکوو ملګري راته خبره وکړله وایي خلک ټوله ډېر خفه دي چې دغه ته د واشروم چت یې راوغورځو چې نن زه د عوامو د جذبې نه ګورم زړه مې غواړي چې دا بلډینګونه مې ورته شاته کړی وي دا خو یو وړوکی واشروم دی دا بلډینګونه د دوی نه قربان دي ځکه چې تاسو په کوم حالات سره راغلي یې نو یقینا چې د پیډیم والا نن وه په سر درنه چې د هسپتالونو کې ګوره کېدی شي په دې میدان خبره ځکه سپینوم چې ډېر خلک ځان سره اوسم په بینر کې د عمران خان تصویر لګوي خو هغه خلک وپېژنئ زرمندو هغه د عمران خان ناکامولو کوشش کوي یو خبر د کوم عزتمندو ټول لاس اوچت کړئ ټول یو اوچت کړئ دا بل هم اوچت کړئ دا زموږ حق دی چې موږ به د دغې غدارانو نه بایکاټ کوو بایکاټ به کوو که نه انشاءالله موږ به بایکاټ کوو د دې خلکو نه ځکه عزتمندو چې ما په خپل تقریر کې به دا خبره کول که د خان صاحب فیصله د چا په حق کې راغله نو انشاءالله د خپل ځان نه زیات کمپین به زه هغه نه کوم او پیسې به هم لګوم منډه به هم او مینت به ونه کوم خو نن د هغو ملګرو شکریه ادا کوم چې کوم په دې جلسه کې زموږ سره راغلي دي او هغو ټکټ لپاره اپلای کړې وه او د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین فیصله یې ومنل او د پارټۍ په حق کې کېناستل زه ورته سلام پیش کوم خبره واورېده کور کور ته ورسوئ کمپرس کړه زه د دې نښې سابقه یم پاتې شویم خو کمپرس کړه زما په دې حقیقت بل چاله ورکړی وي نن په جناب عمران خان ډېره زیاته سخته ده په دې پارټۍ سخته ده ما به د هر څه هېر کړي او ما به د هغې کینډیډیټ سره منډه واله وایي زه باندې یو خبره کوم کونن څوک د دغې پارټۍ دغه فیصله نه مني او د عمران
करोड़ों मोहम्मद के जो तारीख के दलता मुंगा जिसम रकार करे ले बचेने सदा खबर को पयो दौर हुकूमत के मंचाने खड़ी 105 किलोमीटर रोडों में पता से दरगाह की सिर्फ टेंडर करी कि बाकी के साथ 70 किलोमीटर ब्लैक नापशी मिली और बनोर वाले कारून नवान इंशाल्लाह डेजर बाबू पूरी शिद्दत मंदो दादा पाकिस्तान तेरी इंसाफ कारनामा इज्जत मंदो यो खबर बलकुम कौन नौजवानों तमशरान तजवानों दला दरखास्त बगमाई शिमोंगा गवर्नमेंट करे की दीशी मुंगा आगम रईसत आगम तवज्जुह तासने नहीं दर करी कमची पकार व बदी टाइम माने कोई इज्जतमंद यो दरखास्त दरदकुम यो मिन्नत दरदकुम چې دغه ټیم کې خو زمونږ د قومي کوتاهۍ شوي نو خالص د عمران خان دپاره د دې ټول قوم نه مونږ معافي غواړو هغه مات کې زمونږ سزا به خاص کړل نه ورکوي ځکه چې زمونږ په تېر ځل باندې زمونږ اوټ چې کوم هغه به دا و چې MLA پې جوړېږي خو دې ویرله زمونږ د اوټ مقصد بل دي عزتمندو او مقصد زمونږ دا دی چې هغه قیدي و برادرو به دې اوټ په ټاغه سره انشاءالله کوم قیدي چې زمونږ ستا لپاره په جیل کې پروت دی نن مقننه راوستې ده د اوټ په ټاغه باندې به مونږ د هغې ظلمونو بدل اخلو کوم چې زمونږ د ورکر او زمونږ د لیډرشپو او د خان صاحب سره شوي انشاءالله د هغې به مونږ د ذرې ذرې بدل اخلو انشاءالله عزتمندو یو خبر درکوم زمونږ نشان تاسو ته پته ده بیډ اخیستل شوی دی خو انشاءالله دا خو لا کافي ټیم مونږ ته میلاو شوی دی چې یو ګنټه مخکې مونږ ته دا نشان بدل کړي د دوی پلار دې زمونږ نه الیکشن وګټي د یو سابقه نوم واخیسته چې لوټ په چا په هغه لوټ په هغه نه لوټ ورسره په دی ټول پیډیم دا یوه پارټي نه چیلنج ورکړو چیلنج ټول یو ځای شي چې ارمانو پوره شي بیا به درم ګټو انشاءالله څوک کوي څوک به کوي څوک به کوي تاسو به دا کمپین کوي عزتمندو او انشاءالله ګټه به ستاسو وي إياك نعبد وإياك نستعين او یو چیلنج ورکو د دې جلسې دا د لري کې او تکړه چې په دغه بلډینګونو کې دا څومره خلک ناست دي تکړه چې په ملګرو کې دومره خلک راغونډ کړي دی وایي خپل ورځ هم په ډیري کې یو پروګرام کړو نو د PDM کې عادت وایي چې دا ټلویزیون نه راغونډ کړو هغه پروګرام د تحصیل بدخیلی وو د تاندانې ورګري و د راغلي ول خصوصي د نام چې راځئ شناختي کاڼي ونه چک کړئ چې د ملکان نه به هر سړی پکې وګورئ او که شوق هم دي نو انتظامیه خو ستاسو ده انتظامیه خو ورته وایي په بند ځای کې پروګرام وکړئ دا پاکستان تاریخ انصاف دی دا سوداوي ده دا په بند ځای کې د رانیو نه ده مرګرو راتلونکي ووټ پکار ته نه غواړو او چې د پکار د چا شوه کې چې دوی څه کړي دي نو یو میدان کې ولګئ وخت کې عادت کې راولي او موږ به ورته راشو چې دا ورته ووایو چې موږ څه کړي دي او تاسو څه کړي دي یو خبره راته کوم مونږ غسل لګولي او ګذر لګولي غسل په سرنګ لګولي زما د کور خرچې اکسیانان نه چلی زما د کور خرچې ټیکهداران نه چلی زما د کور خرچې انتظامیه نه چلی ممکن سودې راوړي دي سل په سرنګ لګولي دي خو افسوس خبره دا ده چې ستاسو ګبونو ته پکې تللي دي تاسو زمونږ د مقابلو نه او زه دې مرګو ته خبره کوم قوم فیصله کړې ده قوم عمران خان خپل ذات ګڼلی دی زمونږ په دې پاټو سره نو مقابله نشته زمونږ د دې سره مقابله نشته زمونږ مقابله د ډېر مضبوط قوتونو سره دی زمونږ مقابله د انټرنیشنل مافیې سره ده زمونږ مقابله د پاکستاني مافیې سره ده هغه بین الاقوامي قوتونه هغه پاکستاني قوتونه څوک چې په شریکه شول او زمونږ هغه حکومت چې ستاسو په وټونو باندې جوړ شوی
عمران خان اسلامي بلاک خبره کوله، عمران خان سیرت النبی خبره کوله، عمران خان اسلام بوبیا خلاف چې کوم نفرت او هغه خبره کړې وه او عمران خان په وجه نن په اقوام متحده کې د مسلمانانو ورځ مونځېږي. عمران خان د آزاد خان جباري صاحب خبره کړې وه. عمران خان دا وی چې ما ته حق دی چې د چا سره تعلق د برابرۍ په بنیاد جوړول غواړم، دا به ما ته امریکا نه وایي، دا به ما ته روس نه وایي، دا به ما ته سعودي عرب نه وایي. د عمران خان په کوششونو باندې د سعودي عرب او د ایران تعلق ښه شوی و، د امریکې نه د یورپ نه د غیر مسلمونو دا نشول برداشت کېدی او هغوی د هغه ځای د هغه ټایم د جرنیل سره لاس ورکړو، د هغه ټایم د 12 پارټونو لاس ورکړو او د عمران خان خلاف یو سازش وکړو او د عمران خان خلاف یې عدم اعتماد راویستو. په سیریز حمله کې منډهه ولګېدې او د خلکو زمینونه واخیستل شول او بیا یو داسې حکومت جوړ شو چې تاریخ د کرکټرین حکومت و او نن هر سړی د ځان نه وګورئ وایي زه د بنګایي ذمهوار نه یم. د عمران خان په ټایم کې پښتنو په امن باندې تېره و، دلته کې لاینان ښه شوي ول، مونږ په ترقۍ روان وو خو د یورپ او امریکې نه هغه برداشت کېدل نه. د عمران خان جرم شو، عمران خان رشیا ته تللی و، د خپل ذات دپاره نه و تللی، خپله پراپرټي نه جوړوله، د خپل بچو بزنس یې نه جوړو، زما او ستا دپاره تللی و. د ارزان تیلو معاهده یې کوله، د ارزان خلو معاهده یې کوله او امریکې نه هغه نه شو برداشت. زمونږ حکومت راوړو، دوی په دې غرض فیصلې کول چې د عمران خان مینه واپس ولګي کوي. د عمران خان باندې قاتلانه حمله وشوه خو الله تعالی عمران خان له ژوند ورکړو. ملګرو په دغې تسلي ونه شوه، بیا یې یو بله ډرامه جوړه کړه، د 9 مۍ ډرامه یې جوړه کړه، د 9 مۍ ډرامه یې جوړه کړه او زه تاسو ته دا خبره کوم د 9 مۍ منظم هم زه نه یم او د 9 مۍ مجرم هم زه نه یم. په 9 مۍ زما سره ظلم شوی، زما 34 ملګري شهیدان شوي دي، د هغوی فایات تر اوسه پورې کټ نه شو. زما 250 ملګري زخمیان شوي دي او صرف په چکدره کې په روډ باندې زما له 2 ملګرو خپې کټ شوي دي. ظلم زما سره، زیاتۍ زما سره، خو بیا هم په عدالتونو زه ګرځم، بیا هم په جیلونو زه ګرځم، زما قیادت ګرځي، زما ملګري ګرځي او ما ته وایي تا سازش کړی او ستا د سازش مونږ ته د مخکې نه پته وه. نو چې زما د سازش نه ته خبر وې نو زه چې په ادارو د اربونه لګوم، زه چې په ایجنسو اربونه لګوم، نو تاسو په ټایم باندې دغه پوځي تنظیمات پورې نه بچ کول، تاسو په ټایم باندې ملګرو دا ټوله ډرامه وه. 9 مۍ اصلي بهانه ده، اصلي نشانه چې د عمران خان و خو په هغې هم تسلي ونه شوه.